په قاضي میډیکل کمپلیکس کې شروع شو. اپریشن آغاز شو په لومبۍ مرحله کې د قاضي میډیکل کمپلیکس یو بورډ ممبر ډاکټر جهانگیر او د قاضي میډیکل کمپلیکس تعینات ډاکټر نظام دا گرفتار شوی دی. دې ټایم کې ورسره نور څه اهلکارم راوستې شوي دي. د هغې تفصیلات، د هغې ویډیوز، د هغې چې کوم معلومات دي به هم تاسو ته در رسوو. ګرانو کتونکو دې سره مونږ وایو چې قاضي میډیکل کمپلیکس دا د نوښار هغه اساسه ده او هغه غټ هسپتال دی چته چې د دردمندو خلقو په زخمونو باندې مرهم پټۍ ایښونه پکار و، نو دغلته د هغوی په دردونو کې مسلسل اضافه کېده. مونږ په دې باندې مسلسل تاسو سره اواز هم اوچت کړی دی، تاسو ته مو د مریضانو فریاد هم در رسولی دی. او دې ټایم کې یو جذبه ده په پوره نوښار کې او یو خوشحالي ده چې دومره لوی وارداتان هغوی باندې لاس واچولی شو. دا وارداتیان دا دې ټایم کې صرف لاس اچول او اف آی آر نه دي، قرار واقعي سزا ورکول او بیا دی قانون شکنجې ته راوستل او د هغې نه پس د دی نه ریکوري کول. کمې چې دغلته بند دربان شوی دی، کم چې دغلته د مریضانو ژوندونو سره کلواړ شوی دی، د ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې دغلته چې کم مریضان د ځانه تللي دي، د ځانونه یې بایللي دي. دې سره سره مونږ به ووایو چې دلته کې په قاضي میډیکل کمپلیکس کې کم په 2 نمبر ډګریانو باندې تعیناتیان شوي دي، په 2 نمبر ډګریانو باندې کلاس 4 سیټونو باندې خلک برتی شوي دي او 17-18 سکیلونو ته او 16 سکیلونو ته رسیدلي دي او لکونه روپو مراعات او تنخواګانې اخیستل شوي دي. د دې بھرپور طریقې سره نه صرف انکوایریانې د قانون شکنجې لاندې راوستل او داسې سزا ورکول غواړي او داسې قانوني کاروایی نظر راتلونکي کاروایی کونه غواړي چې عوامي رد عمل به د دې شاته ودرېږي او د نوښار د ځوانان او د نوښار مشران به د دې غلو دا مخونه په دې خپلو موبایلو تاسو ته اوس ښیي او دا به ایا کېږي. دا 2024 دی، هېڅ هم پټ نه پاتې کېږي. قانون د معلومات دا د نوجوان په لاس کې دي. زه شادي نن څه صورتحال دی په قاضي میډیکل کمپلیکس افیس سے د دې یو خبره خو نه راځي. دی جمعات دی، جمعات د الله پاک کور دی، په هغې کې لکونه روپۍ یو ټیکهدار کرپشن کړی دی. بل اوس دی انتظارګاه جوړې کړي د قاضي بیک سایډ ته، هغې چې جوړې کړي هغې کې خلک چرسونه او سریګټ څکي او په هغې کې مریضان لوایکین چې کوم راځي هغې ته چیر نشته، لکونه روپۍ بغیر ټینډره. بیا دی خوا هغه کیپټیریا سره دی خوا بیسمنټ کې یو کانټین و، هغې ختمېدو لپاره دی یو 2-3 کانټینونه راغه کو، هغې خپلو کسانو بندر باندې کولو. د پرویز خان دور کې هغې خپل کسان له ورکول او هغې کې ټینډر منډر نشته او په لکونو روپۍ هغې کې کارو شو، بلډینګ ودرېدو، هغه داسې ولاړ دی. ویډیو به مونږ واچو، ویډیو ما سره به نن زه واچوم. بل یو ګریزر راغلی، ګریزر په 30,000 روپۍ کله چې سوپر ایشیا والا راغی نو هغې چې وکتل چې بیدا خو زموږ ریزر دی، سوپر ایشیا بینر هغه پمفلټ پې زه هم چاله بولئ. ای ورسره جګړه وکړه او د هغې قیمت یې 70,000 روپۍ وصول کړو. بیا ما ته ډاکټرانو ټېلیفون وکړو چې خدای ته وګورئ شروعي مو ما نو زه درته وایم چې دې کې ټیکهدار ولایت هغه په ټول ډسټرکټ کې په هر اسپتال کې ټیکه هغه چا راوستی سابقه پی ټی پی والا په ټول اسپتالو کې ټیکه او په قاضي کې 10,000 روپۍ تنخوا ورکوي. 10,000 نه چې کوم کاروایي وکړه دې کې چې کوم نظام ډاکټر نظام دی دا په هیل کې تقریبا چې 3 کروړ او 2 کروړ روپۍ غبن هم شوی. هغوی چې کوم متاثره خلک وو هغوی ته پیسې نه دي میلاو شوي. ما پکې داسې کسان ولیدو ته په خدای کې چې په سیکل راغلي ان سبب په لنډکوزرو کې ګرځي. یو بل یو کلاس 4 چې هغه د یو کار خاصو هغه یو میډیکل ډایرکټر سره کلاس 4 هغه نن سبارو هغه هم ډایرکټر دومره لکونه روپۍ. زه ته وایم چې په قاضي میډیکل کمپلیکس کې کوم غبن شوی، کوم لوټ مار شوی، داسې بل چې نه شوی. دلته حقیقت خبره وه چې کوم منیجمنټ راغلی چې کومه څومره کسان ګرفتار شوي تر اوسه پورې زموږ ذریعه چې کوم دي تر اوسه پورې ډاکټر جهانګیر صادقه ډینو او بیا پرویز خان لیا جلسو کا نو هغه د بورډ اف گورنر ممبر وایسټو ډاکټر جهانگیر او بل ډاکټر نظام
چې خلک دا وایي چې د سره ډیګري 2 نمبر ده او هغه په سیټ کارت وشرو هغه ډاکټر جاګیر په خپل کمره کې گرفتار کو او نظام د هسپتال په گیټ کې اوچت کو موبایل کې واچو گرفتار کو د میټینګ مبلو سکولو سراغه پاسکول او پای کې چې په سوشل میډیا خبرو چلی نو بیا ما ته په خپل فزاد خودو د هسپتال اس ډیټیل لپاره کو چې مهرباني کی ما ته یو مر چې دا میټینګ باندې کوي دا میټینګ داغه د خلیوچ دي کې خور دور کېدو پکې داسې نه پاس کېدو چې بلونه خبره وره دي کې کیلونی هغه راغلي 2 نمبر چې هغه 300 کیلونی تقریبا 100 لک روپے پاگی بانیو کی لکه په بازار کې 1 کیلو نه په 119 تا او په 100 دا او هغه دی 25 او په 700 باندې را کړی دا په هسپتال باندې زکم کم جالم ذات سویما چې به ته هر څه کم سړی راغلی لوټ مارې کړي او تلې ګرانو کتونکو دا آغاز دی او آغاز شروع کېدو سره چې کم هوشربا انکشافات ار روان دي نو مونږه خو تاسو ته مسلسل په دې شیشه باندې چې کمې چغې والي داسې ښکاري الله تعالی غا فریاد اوري نو خار کې دې ټیم کې چې کم زه همیشه وایم کم ټیم خلق منتخب کو مخې ته راوستو ینګ انرجیټک ایجوکیټډ او جذبې سره سرشار MNAs MPAs دلته کې چې کم مشران دي دا غي په سر چې کم لاسونه پراته دي نو هغه مخلص دي او دا کاروي دا د دې اندیه ده دا د دې اعلان دی چې مونږه بدلته رول اف لا ام منیج کو قانون بالادستی په ادارو کې قائمو او کدا قانون بالادستی دا نه قائميږي نو بیا به خلق تپوس کوي او اوامر د عمل به د خلاف امراضي فی الحال چې کم موجوده دا کم مونږه خبرو کا زما دي مرګریم دا وي مونږه په دې باندې مسلسل لګیاو چې په جیلی سرټیفیکیټونو په جیلی ډیګریانو باندې دلته د انساني ځانونو سره کلوار کیږي د دې ډیګریانو د دې برتیانو د دې دا چې څومره برتیانې د غلطه شوي دي د ډاکټرانو د ډیګریانو چانبین په کار دی کې به مونږ خبرونه چلور مردخانه شتي په هغې کې چې مونږ کله مونږ چاپو والا مونږ سره مفتي کې ملي مردخانه کې یو فریزر قیمت 5 کروڑ روپے هغې کې چې ته یو مړی راشي او لاش او نامعلومه سوتونی نو هغه پکې دي هغه لایف دا هغې کې پروت دي هغه دوی په خزلو کې ایښی نو هغې مونږ روغ په صفایي وکړه نو دوی پکې بیا یو دیوال والې دا مردخانه شي او دې خو یې ډاکټران پر لیبرري کا هغه مردخانه تر اوسه پورې هغه سټارټ نه کا کله چې مړی راشي مړی هغې پوسټمارټم کېږي ډرامه کېږي هلته ډاکټرانو نرسانې هم خوف او ویراس کې چې د یو نامعلومه راشي هغه په ګنټو باندې پروت دي نو هلته ډرامه ته که بل څه ضرورت یو مریض راغو د هغې لار پسنده کوي نو تر اوسه پورې دې مردخانه سټارټ نه کا مردخانه دې کې ګرانو کتونکو سردخانه چې کوم یخ ځای وي او هغې کې بندوبست او هغې کې فریز کېږي او هغه خرابېږي نه هغه شی جوړ شوی نو هغه ضایع شوی دی مونږه تاسو ته ویلي دلته چې کوم آلات دي هغه 2 نمبر اخیستی شوي د هسپتال پوره لفټونه بدل شوي دي هغه په پرایویټ پلازو کې چې کوم اوریجنل شیزونه دي هغه په پرایویټ کلینیکونو کې په پرایویټ پلازو کې الته لګېدلي دي او دلته 2 نمبر شیزونه راوړي د دې انکوایري په کار دا خطنه په کار دي دغه لفټونه دي خبره وره اوس د کالج چې کوم نوې بلډینګ جوړ شوی نوې بلډینګ نو هغې کې پوره پلانټ دی هغې کې هغه پلانټ چې کوم دی ناکاره دی بالکل کار پکې نه کوي بل نه ووتو اوس دی وي چې موږ د هغې بلونه روکو کړي دي خو زه چې اپلوز ما د کالج وزټ وکړو نو هغې کې نه یخوالی او نه پکې ګرموالی هغه انکار په خپله ویره موږ سخت ساړی دا به ګرم وي نه ګرمي نه ګرموالی کوو نه یخني کوي نو هغه زما په خیر بیا ما تپوس کړو یا دې ګیج د کمې جوړ کړی دی نو هغې کې ګرم شوی او بل هغه نوې کمرې بل د اساس یا کالج کې اوبه راتلي نو دا نوې خبره چې 2 نمبر چې کوم که ایئر کنډیشن دي هغه سیستم هم 2 نمبر دی که د هیټینګ د سیستم دی هغه هم 2 نمبر دی اکوپمنٹ آلات اپریشن تھیټرو کې ډایلیسس سنټرو کې ډایلیسس یونټو کې او دغلته چې کوم میډیکل انسټرومنټ دي آلات دي دا سامانونه دي د دې تحقیقات پکار دی دا خو دلته په لوکل لوارانو باندې جوړ شوي دي نوخار سره لوبه کړې ده د نوخار چې څومره سپکاوی بېعزتي د نوخار شملې غورځېدلې دي د هغې حساب کتاب
دا پکار دی ګرانو کتونکو مونږ تاسو له بیا دا خبر درکو چې د قاضي میډیکل کمپلیکس کې د وسیع تر اپریشن د کرپشن خلاف چې کم کرپشن کې دغلته ګنګا کې د ټول وارداتیانو کرپټ اهلکارو کرپټ ممبرانو کرپټ ملازمین او غي په کلاسونو وینځل او د مریضانو په حقوق باندې ډاکا چولا دا غي خلاف یو ډیر لوی اپریشن آغاز شو دا اپریشن اوس زمونږ چې کم اطلاع ده نو دا متعلقه نور محکمو ته چې هغه کې د اپریشن صحت کارت سره تړلې شوی هسپتالونه اغم شمیر دي پرایویټ هسپتالونه پرایویټ ډاکټرونه دا وسیع تر دا وسیع کیږي د اپریشن دا چې کم اپریشن دی دا به وسیع کیږي دا به نور زینو تزیه او چې کم انکشافات را روان دي تاسو ته نو مونږ چې به کم چغې والي نو به اوس تاسو ته حقیقت ثابتېږي او تاسو ته به ښکاري سترګې به مکولو شي چې د نوښار سره انکشافات شوي د قاضي میډیکل کمپلیکس چې کم ډیران دی د قاضي اسپتال چې کم ډیران دی ډیران کې هغه خراب ډریپس سیرنج دا به هغه دوباره نه هغه به په کباړي باندې 25-40,000 روپۍ خرڅول د شپې مونږ لګیر کو ویډیو مونږ هغه کې سیاسي اپروچ شو هغه لې پرې او چې کوم عمله پکې شامل و هغه هم پرې او تر اوسه پورې قاضي میډیکل کمپلیکس چې کوم څخه ډیران دي هغه هم خرڅي مشو سره ډیران خرڅي په هسپتال سوچلي تلو کې ګرانو کتونکو د نوښار سره ګران نوښار سره دا یو خبره کو چې مونږ تاسو ته مسلسل आवाज درکړې دی او هغه حقیقت ثابتېږي هغه تاسو ته رښتیا ښکاره کیږي اوس د نوښار د مشرانو د نوښار د ځوانانو دا فرض دی چې کم دا غله روزي د دې غلو دا فوټوان دا په دې موبایل باندې دا چې کم انکوایریانو کې راځي دا چې کم جیلی طریقو سره تعینات شوي دي دا چې کم ستاسو حقوقو سره حقوقو باندې ډاکا چولې ده دا چې کم ستاسو سپکاوی شوی دی دا چې د نوښار شملې غورځېدلې دي د نوښار دا پټکی غورځولې دي د نوښار عزتونه یې دغلته نیلام کړي دي نو د هغې تاسو له اوس تپوس وخت هم راغو او تاسو ته د چې کوم قانوني ادارې دي او کم د اپریشن روان دی او کم ښه کار کیږي نو د هغه ښه کار پشتیباني کول تاسو فرض دی او د خپل خویندو میندو چې کم دلته عزتونه نیلام شوي دي د هغې تپوس وکئ ډېره مننه الله پامان